السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور تاسو ملګری طاهر خان. پرون چې بچر صدقې کم ظلم شوی دی یقینا ټولو پښتنو ته باغې باندې درد رسېدلی دی، که پښتانه دي که پاکستانیان دي که انسان تم پته د داسې کیسو لګي نو هغه ته درد میلاویږي. ډېر زیات زیاتی شوی دی چې کوم دغه درې وروڼه بې دردۍ سره شهیدان شوي دي او بیا خلک تښتېدلي دي او دا مو واورېدل په نیوز کې چې یاره بااثره خلک دي. نو زه صرف دا ویل غواړم چې یاره دا دونه اسانه خبره چې غریب سړی راوغواړه خپلې حجرې ته د هغه نه ډز وباسه او توتي وتښته. دغه وخت کې دا پولیس سټیشن دا ادارې اخر چېرته لاړې؟ دا خلک د دغه ځای نه فرار څنګه شو؟ زما دا مطالبه د پرزور چې دې خاندان سره د انصاف وکړی شي. دا کم چې د انصاف دعویدار دي چېرې موږ انصاف فراهم کوو، خدای ته وګوره د دې څیز مخنیوي وکړئ. داسې خلک دا غریب ولس چې کوم دی دا ستاسو د ډوزو دپاره نه دی، دا ستاسو د ټوپکو دپاره نه دی. د یو وړوکي غونډه کې د ځمکې ټوټې دپاره تو درې وروڼه رابله هغه په بې دردۍ سره شهیدان کوه او بیا ښه په قلاره باندې دغه کلي نه تښته. نو زه وایم دا د ګورنمنټ فیلیر دی. ګورنمنټ له پکار چې دې نه سخت نه سخت اکشن واخلي. که هر څه چلو شي که نه خو دغې مور درې بچي به چېرته واپس نه شي. دغه یتیمانان غواړي چې تاسو نه به د سترګو کې اوښکې دي، دو د پلاران به چېرته واپس نه شي. کوم چې زموږ خویندې کونډې شوې دو خاوندان به چېرته واپس نه شي. انصاف پکار دی او داسې انصاف پکار دی چې چېرته هم په دې معاشره کې بیا څوک دونه ظلمونه کوي. چېرته یو طاقتور انسان په یو مزدور باندې په یو غریب باندې ظلمونه کوي نو الله به زه ویم چې او دا د مدینې ریاست دی. زما زړه جاړي یقینا چې دا واړه مې لیدلی دی، بیا مې هغه خویندې خپلې ولیدلی، بیا مې ول د مور خبرې واورېدې. نو زه وایم چې د هر انسان په سینه کې زړه نو هغه پرې دردېږي. زما مطالبه ده چې پر زور مطالبه مې د حکومت ته چې زر تر زر د خلک اریسټ کړي شي او هغو له عبرتناکه سزا ورکړي شي. ستاسو سره په دې غم کې شریک یم، خپله مې زړه ډېر کېږي چې لاړ شم چارسدې ته، خو زما سره دونه همت نشته چې زه د هغه مور خواته کښېنم، زه د هغه وروڼو خواته کښېنم یا زه دا وړو ته وګورم. نو ما کې خپل دغه همت نشته. په سوشل میډیا باندې دغه آواز دی زما، دغه فریاد دی چې زر تر زر د دې خاندان له انصاف ورکړی شي او ګورنمنټ له پکار چې د دې څیزونو مخنیوي وکړي، ځکه غریب سړی د خان سړي ټوپک دپاره نه دی پیدا. زموږ درخواست دی چې دغې خاندان ته زر تر زر انصاف میلاو شي. زما دعاګانې او زما سپورټ په همیشه انشاءالله دغه خاندان سره